أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارم بالنهار. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورۃ رعد پارہ نمبر 13 رکو نمبر 2 آیات نمبر 8 9 10 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. د نمخ کې د الله جل جلاله په وحدانیت باندې نو هغه دلایل ذکر شول او دا غي سره چې نو هغه د الله رب العزت قدرت کامله هم ذکر شو. وس مزید د الله جل جلاله چې نو هغه د علم د الله رب العزت د قدرت تذکره کېږي. لکه څنګه چې د کافرو ته د قوه لشل نو دی بیا د هغې نه دا مطالبه وکړله چې تا باندې لولا انزل علیه آیات من ربه د باندې د الله پاک د طرف نه څه آیات معجزه نښه ولې نه نازلېږي. نو اوس دی کې الله رب العزت وایي دا الله ته څه ګرانه نه ده. الله رب العزت ستاسو په هر حرکت باندې هر سکون باندې په هر حالت باندې عالم او پوه دی. نو هغه الله ته چې نو هغه دا سګران نه ده خو الله ته معلومه ده که دغه مون تاسو ته وښودلی شي بیا هم تاسو ایمان نه راوړئ. الله یعلم ما تحمل کل انثى الله پوهېږي په هغه څه تحملو چې هغه اوچتئ په خېټه کې چې نو هغه لري کل انثى هر یوه ښځه وما تغیظ الارحام او هغه څه چې کموي رحمونه وما تزداد او څه چې زیاتېږي وکل شیء عنده بمقدار او هر یو چیز د هغه سره په یو اندازه دی. اوس الله رب العزت چې نو هغه یعلم پوهېږي ما په هغه څه تحمل کل انثى نوم انثى که هغه ښځه وي په ماده چې دی نو هغه په انسانانو کې وي که هغه په ځناورو کې که هغه په چرند او پرند کې وي څومره چې هم مادې دي او د مادو پر رحم کې چې څه هم دی الله رب العزت په هغې باندې پوه دی. د الله نه ما سوا چې دی نو هغه بل څوک پې پوه نشته. وما تغیظ الارحام وما تزداد او هغه چې د هغه کم کموي رحمونه وما تزداد او کم چې سوا کوي. دې کې څو تفسیرونه چې دی نو هغه یې کړي. یو تفسیر چې دی نو هغه دا دی وما تغیظ الارحام وما تزداد کمې پورې چې دی نو هغه رحم ته نطفه نه وي تلي نو دا هغې پورې دا رحم چې دی نو هغه دا راغونډ وي نچوړ وي. نو چې کله دی راغونډ او نچوړ بند وي نو چې کله دی رحم ته نطفه لاړه شي نو بیا رو رو چې دی نو هغه د وخت سره دا کولاویږي. نو الله وایي چې دی نو هغه په کم وخت کې چې دا خالی و تغیظ الارحام کمولو دغه رحمت دی چې نو هغه سکړ کېدو راغونډېدلو دی هم الله ته پته وه. بیا د دغه نطفه د تللو نه وروستو وس په دې کې چې لږ لږ حرکت راځي او دا رو ورځ په ورځ لمحه په لمحه ګنټه په ګنټه په دې کې کم سیواوالی راځي او غټوالی راځي. الله رب العزت وایي زه پې پوه یم سره د دې چې د کم مادې چې دی نو هغه په رحم کې دا چل کې هغو ته پته نه لګي څومره کمې وشو څومره سیواوالی وشو څومره غټوالی وشو هغوی پې په خپله چې دی نو هغه نه پوه. الله رب العزت وایي الله پاک ته چې دی نو د هغې هم پته ده. دویم چې نو هغه تفسیر دا دی وما تغیظ الارحام وما تزداد هغه چې کم رحمونه کموي او کم سوا کوي. نو هغې کې نو هغه غالبا تفسیر طبري والا لیکني هغوی چې کله د رحم کې ډېره چې نو هغې ته نطفه لاړ شي او حمل ټهراو شي نو د حمل ټهراوېدلو نه وروستو بیا چې د ښځو کم ماهواري وي نو دغه ماهواري ورته ختم شي بنده شي. دا د دې انسان د جسامت او د صحت او د غټېدلو ذریعه الله پاک جوړه کړي دا د دغه انسان خوراک وي. نو مې انسان چې څومره پیدا کېږي نو دی بیا دغه د رحم هغه د حیض وینه
دا الله پاک د جسامت او د وجودوالي د غټوالي چې نو هغه ذریعہ جوړ کی نو چې سوره د غوینه دنه پاتې کیږي نو دومره د ماشوم چې نو هغه نشنما په خپل طریقې سره کیږي د خپل جسم والا خپل چې نو هغه غټيږي د پندامونو کې غټواله چې نو هغه زر زر راځي زر زر لېږي خو اکثر بعضی کرته بعضی خزو ته چې نو هغه د سیم وشي چې دا غوي حالت د حمل وي او حمل باوجود ورته بیا بیماری راشي نو فقه په اصطلاح کې مسلې په اعتبار سره چې نو هغه منځبم کې او دسبم کې هر څه به کې ځکه دا چې نو هغه هیڅ نه شمارل کېږي خود دغه سره چې کم کمې راځي بیا دا ماشوم چې نو هغه د کمزورې دی اکثر بعض وخت کې نو هغه مفلوج وي بیا چې نو هغه اندامونه اکثر ناقصي نو الله وی ما تغیظ الارحام و ما تزداد الله ته نو هغه د قپته نه دي سر کم ده کېږي او بعضی وی چې نو الله پاک یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیظ الارحام وما تزداد دغه رحمان تور به کې پیدا کېږي سپین به کې پیدا کېږي چیت به پیدا کېږي غټ به پیدا کېږي سوره به کله به پیدا کېږي کله به چې نو هغه نه پیدا کېږي نو د دې ټول علم الله وی صرف زما سره دی د الله نه ما سوا بل چا سره نشته الګ به پیدا کېږي جنې به پیدا کېږي یو به پیدا کېږي دو به پیدا کېږي ډیر به پیدا کېږي کله د نه به کم پیدا کېږي کس آسی چې نو هغه به ضایع کېږي د ټول الله وی تغیظ الارحام و ما تزداد الله ته علم دی کامل الخلقت به پیدا کېږي که ناقص الخلقت به پیدا کېږي اوس د دې چې نو هغه په دنیا کې هیڅوک نشي کولی ځان له خبره ده الټراساوند راوته دی بل څه راوته دی شیشې دی قصې دی اوس دا چې نه کېږي خو د هغې باوجود یو ډاکټر ته یقیني نشي ویلی چې دا به الګ کي او هم داسې به کېږي بارها مشاهدې دي چې نو هغه الګ دی هغه جنۍ چې جنۍ وایي الګ دی داسې دا نشي ویلی چې نو هغه چې دا به شل ګوتې پوره یې کوي ویشتمه پورې به هم وي د ده به چې نو هغه دغه شل ګوتې به یې که د به اتلس ګوتې د ده به زړه چې نو هغه به روغ یې که به چې نو هغه رنځور به مازغه به بیا کار کوي په دنیا کې که به نه کوي اندامونه به وروسته چلیږي که به نه چلیږي چاته هم پته نشته یو کس چې نو هغه هم نشي نیکبخته به بدبخته به عمر به څومره لږ به که ډېر به فاسق به که فاجر به الله وی دا چې نو یو الله ته پته الله نه ما سوا چې نو هغه بل چاته د علم دا نشته بیا دغه شانتې څومره موده کې پیدا کېږي الله وی چې نو تغیظ الارحام کله دا موده کم شي نو بعضې چې نو هغه اکثر خلکو په شپږ میاشتې بعد چې نو هغه په شپږمه میاشت باندې ماشوم وشي نو دا یاد ساتئ د نکاح نه وروستو خلوت صحیحه د واده نه وروستو رخصتۍ نه وروستو شپږمه میاشت باندې چې کله ماشوم وشو دا به صاحب نسبتي دی به چې نو صاحب النسب د بد نسب چې نو هغه به ثابتېږي ځکه د حمل د کمه نه کمه موده دا شپږ میاشتې ده زیاته موده یې څومره ده نو د هغې دپاره عام زمونږ او ستاسو په مشاهده کې نهه میاشتې اته میاشتې لس میاشتې خو اکثریت نهمه میاشت باندې چې نو هغه ماشوم کېږي نور د چې نو فقهاو په اصطلاح کې حدیث په رڼا کې بیا فقهاو چې اقوال ني امام چې نو ابو حنیفه رحمه الله او د اما عائشه رضی الله تعالی عنها په نسبت باندې رحم کې ماشوم چې نو هغه د 2 کالو پورې پاتې کېدی شي امام شافعی رحمه الله وی چې د 4 کال پورې پاتې کېدی شي امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې د 15 کال پورې پاتې کېدی شي او د شی هم دی لکه ضحاک ابن حرام رحمه الله لوی تابعی چې نو هغه جلیل القدر تابعی لوی سړی تیر شي د چې نو هغه پر رحم کې 2 کال چې نو هغه پاتې شو 2 کال بعد چې نو هغه پیدا شو چې پیدا شو نو یوې خندل او دویم چې نو هغه لږ لږ غاښونه چې نو هغه راغلو دغه وجه نه ولا ضحاک چې نو هغه نوم کې خاودو خندېدونکی دا شان چې نو هغه د حرم ابن حیان رحمه الله متعلق چې نو هغه لیکلي نو حرم ابن حیان حرم اصل کې بوډاوالی ته ویل کېږي د 4 میاشتې چې نو هغه په رحم کې په خېټه کې پاتې شو 4 کاله بعد چې نو هغه پیدا شو نو دا حق وجه نه ته حرم چې حرم په ها سره چرګۍ هي سره چې نو هغه حرم بني حیان ویل کېږي نو دا دغه کېږي الله وی چې نو تغیظ الارحام و ما تزداد کمې مودې دپاره سوا مودې دپاره کېدل الله وی دا ځان لا کار دی بلکې یوازې دا نه الله وی وکل شیء عنده بمقدار د الله په نسبت باندې هر یو شی په اندازه دی
که دا باران دومره ډېر راورېږي الله وایي دا زما په نس ګورې په اندازه راځي د دې ما یو معیار مقرر کړی دی هغه دا سیلۍ مونږ اینو خو الله وایي دا زما طرف په یو معیار باندې دی دا اوبه مونږ اینو خو الله وایي دا په یو معیار باندې دا څومره نظام چې مونږ ته ښکاري الله وایي دا ټول زما په نس په یو خاص معیار باندې چلېږي او تاسو وګورئ چې کله په هغې کې الله پاک لکوټې کمۍ یا سیواوالی راشي باید څه نقصان چې دی نو هغه جوړ شي که نه عالم الغیب والشهاده هغه الله چې د هغه په غیب باندې او په شهادت ظاهر دواړو باندې چې دی غیب څه ته ویلی کېږي کله نه په مخه مونږ وایي غیب 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 څه ته ویلی کېږي نو تفسیر خازن کې ښکلی اسان تعریف کړی دی هغوی غیب هغې ته ویلی کېږي چې کم د حواس خمسو نه چې دی نو هغه بالاتر وي په هغې ادراک نشي کولی لکه سړی د هغه نه په سترګو لیدلی شي نه یې په لاس باندې نیولی شي نه یې په غوږونو باندې اورېدلی شي او نه چې دی نو هغه په څه باندې په ژبه باندې سکلی نو حواسو باندې چې د کم شیز ادراک نه کېږي دې ته ویلی کېږي غیبو او شهاده ظاهر ښکاره هغې ته ویلی کېږي چې د کم د دغې حواسو باندې په دې شیزونو کې د هغې په یو شي باندې ادراک کېږي د هغه منطلی کېږي لیدلی کېږي نیولی کېږي چیچلی کېږي وغیره ذالکه نو چې کم په حواسو باندې د هغې ادراک کېږي نو دغې ته ویلی کېږي شهاده الله رب العزت عالم الغیب والشهاده ولې وایي الله په نس خو دا ټول شیزونه چې دی نو هغه یو شانتې دي د انسان په وجه باندې وایي ځکه د انسان په وجه انسان په نس بعضې شیزونه ښکاره او بعضې شیزونه پټ وي نو ځکه الله وایي عالم الغیب والشهاده الله چې نو هغه پوه دی په غیب باندې هم شهاده په ښکاره باندې هم الکبیر د ټولو نه لوی دی الکبیر په معنا العظیم لوی ذات د الله دی الله نه څوک چې نو هغه لوی نشته المتعال متعال معنی چې نو بلند و بالاتر الله چې نو هغه د هر څه نه دی چې کم شرک او دا کوي د دې ټولو نه الله چې نو هغه اوچت او بالاتر دی لوی مرتبه والا دی سواء منکم الله وی برابر چې نو هغه خبره منکم لتاسن من اصر القول ومن جهر به که څوک رو خبره کوي او که څوک تیزه خبره کوي څوک خبره چې نو پټه وکړي او که څوک یې په ښکاره وکړي دا د انسان په نس دی چې روی وکړي د هغه نه پټه شي نه یې اوري چې تیزه وکړي نو هغه یې اوري الله وایي نه د الله په نس باندې چې نو هغه نشته سواء منکم من اصر القول چا چې نو هغه خپله خبره وینا هغه یې پټه کړله ومن جهر به او کچا دغه په اوچت आवाज ویل ده ومن هو مستخف بالليل که څوک چې نو هغه پټ شول چې نو هغه په شپه کې وصارب بالنهار او یا څوک چې نو هغه روان دی د ورځې نو که دا دوانه دا ټول الله رب العزت ته معلوم دی د الله نه په دې کې نه یو خبره پټه شته نه چې نو هغه څوک د شپې په تیاره کې دی پټې دی شي او نه د ورځې په رڼا کې چې نو هغه پټې دی شي پټ ښکاره اوریدل نه اوریدل دا د مخلوق کار دی الله وی الله د دې نه بالاتر دی الله یعلم الله په دې ټولو باندې چې نو هغه عالم دی نو چې کله په دې ټولو باندې عالم دی نو الله ته وایي الله تاسو د هر حالت ما ته چې نو هغه ظاهر دی نو چې کله ظاهر دی نو د الله نه څه پټ شته نه او چې کله د الله نه پټ نشته نو سړی هر کار چې کوي نو محض صرف د الله دپاره وکړي که ښه کوي او که بد چې کومه نیکي کوي نو دا وګڼئ چې الله زما سره دی الله ما اوري الله چې دی نو هغه ما ایني نو بیا به چېرته هم د ده نه ګناه ونه شي او دی به په دقې باندې کامیاب او کامران شي الله رب العزت دې دغه عقیده موږ ته نصیب کړي الله یعلم الله پوهیږي ما په هغه څه تحملو چې په خېټه کې لري اوچتی کل انثی هر یوه ښځه کل انثی هر یو ماده وما تغیظ الارحام او هغه څه چې کموي رحمونه وما تزداد او څه چې زیاتیږي وکل شیء او هر یو څیز عنده د هغې الله سره بمقدار په یو اندازه دی عالم الغیب هغه پوهه دی په پټو و شهاده او په ښکاره الکبیر د ټولو نه لوی دی عظیم دی المتعال او خاوند د اوچتې مرتبې دی سواء برابر دی منکم له تاسو نه من هغه څوک اصر القول چې هغه پټوي خبره ومن او هغه څوک جهر به چې هغه جهر کوي اوچت اواز باندې وایي ده ومن هو مستخف باللیل او هغه څوک چې هغه پټ دی په شپه کې وصارب او څوک چې روان دی بالنهار د ورځې